وایي که خدای موجود وي په ما باندې دې راټول کړي ښه زما ورونو د الله د وجود معتقد دا مسلمان کافران دي واحد ترین یو فریق دهریات دا د رب ذوالجلال ما یهلکنا الا الدهر د ټولو حوادثو نسبت زمانې ته کوي دهریات الله وجود نه مني زما ورونو د الله وجود باندې موږ تاسو ډېر دلایل لرو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په زمانه کې یو دهري پیدا شو خدای دې وکړي چې تنګ نه شي یو دهري پیدا شو د خدای د وجود نه منکر و بادشاه د وقت جس امام ابو حنیفه رحمت الله علیه لوی عالم و هغه ته جواب ولېږه وایي ته د دهري سره د الله په وجود باندې مناظره وکړه هغه ورته په سترګو بلکل ورته تیار یې مناظرې ته وقت مقرر کړ چې مثلا سبا به د بګر په دغه ځای باندې زما او ستا د الله په وجود باندې د 11 بجو باندې مناظره وي دهري لاړ خلک لاړ ټول ځان هغه وخت حاضر کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه قصدن ځان ورته حاضر نه کړ د الله په وجود دلیل ورته پیدا کړ قصدن ورنغی چې ورنغی 11 بجې ټیم ورته 12 بجې ورغی دهري ورته امام صاحب دومره وعده خلاف سړی ده وعده د مناظرې 11 بجې ایښې وه او دی 11 بجو ته ځان حاضر نه کړ امام صاحب منبر ته جګ شو سټیج کې ورته وایي حاضرینو تاسو ما ته یوه خبره د غوږ ونیسئ زه عذر درته مخته کوم وایي زه راتلم چې 11 بجو ته ځان ورسوم په لاره کې وایي خوړ راغلی دی کور مې خوړ و غټ خوړ اوبه راغلې وې لامبو مې نه وایي د امام صاحب ورته وایي چې زه راپورې وتی وایي کښتۍ م نه وه په دې فکر کې چې څه چل وکړم وایي ناڅاپه ناګهانه زما په ژبه خو پوهېږي که نه ناڅاپه وایي وونه اره شوله خپله اره شوله تختې ترېنه صفا شولې تختې جوړې شولې بغیر د نجار نه وایي دا تختو نه کښتۍ جوړه شوله او کښتۍ بغیر د کښتیوان نه زما مخې ته راغله او هغه کښتۍ بغیر د کښتیوان نه زه کې کېناستم د سیند نه پورې وړله خلک ورته وایي دهري ورته امام صاحب دومره قمقه ده یوه ونه چېرته راکېږي بغیر د نجار نه بغیر د نجار نه کښتۍ چېرته جوړېږي او یوه کښتۍ بغیر د کښتیوان نه چلېږي چېرته امام صاحب ورته پارې پلامو احمق کې پارې پلامو خرې دا دهري ته وایي چې یوه وړه غونته ونه بغیر د نجار نه راکېږي نه یوه وړه غونته کښتۍ بغیر د کښتیوان نه چلېږي نه نو دا د دنیا عظیمه کارخانه دا زمین و اسمان دا کائنات دا به څنګه بغیر د یو موجد او بغیر د یو صانع جوړونکي نه جوړ شي بغیر د چلونکي نه به دا دنیا کارخانه څنګه وچلېږي هغه چلونکی د دې عظیمې کارخانې ذات هغه نه ده مګر رب ذوالجلال ده امام شافعي رحمت الله علیه څلورو مذهبونو کې یو مذهب ده ورونو هغه نه چا تپوس وکړه وایي خدای موجود ده ته څه دلیل لري امام شافعي رحمت الله علیه ورته وایي ما د خدای پاک وجود د توت د پاڼې نه معلوم کړی دا توت پاڼې نه مې خدای معلوم کړی چې خدای شته او ورته وایي څنګه وایي د توت پاڼې نه وکتله وزه راغله دا کورنۍ وزه وایي د توت پاڼې وخوړله پټې ترېنه جوړې شولې وایي غرنۍ وزه راغله دا غرو کې یو ځینې غرڅه ورته وایي غرنۍ وزه راغله دا د توت پاڼې وخوړله بیا ترېنه مشت جوړ شو دا مشت د غرڅه په دانو کې وي او د کبینو مچۍ راغللې دا د توت پاڼې وخوړله کبین ترېنه جوړ شو دا چینجي راغله د ورېښمو چینجي دا د توت پاڼې وخوړله ورېښم ترېنه جوړ شو امام شافعي صاحب ما فکر وکړ یوه پاڼه ده څلور شیان ترېنه ووتل پچې ترېنه جوړې شوې مشت ترېنه جوړ شو ګبین ترېنه جوړ شو ورېښم ترېنه جوړ شو وایي زه په دې باندې پوه شوم چې دا طبیعت د دې پاڼې نه ده ځکه طبیعت دې شي الواحد لا یصدر منه الا الواحد د یوه نه یو شی وځي دلته د یو شي نه مختلف څلور شیان ووتله دا د ونې پاڼې طبیعت نه ده معلومیږي دا خبره چې دا د داسې یو ذات کار ده چې هغه ذات په دې باندې قادر ده چې د یو شي نه مختلف څلور شیان راوباسي هغه ذات نه ده مګر رب ذوالجلال ده زمرون امام احمد صاحب چا تپوس وکړی ته د خدای وجود د څه نه معلوموې امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي ما د خدای وجود د چرګې د هګۍ نه معلوم کړی دا د چرګې هګۍ نه ما د خدای وجود معلوم کړی عجیب دلیل ورته وایي ورونو وایي ما د سپینو یو محل ولیده
سپینو محل دا دی چرګې هګۍ ورته ښیي په دې کې سوری نشته ده چې استاد ورننوتلی په دې کې دروازه نشته په دې کې کړکۍ نشته ده وایي ما د سپینو محل کې اندرون د زیړو یو بل محل ولیده د هګۍ زیړ ورته ښیي هغه کې نه سوری شته نه دروازه شته نه کړکۍ شته چې استاد او معلم او مدرس ورننوتی د دې دواړو محلونو اندرون یو حیوان راوځي ښه چورګوړی ورته ښیي د چرګې بچی او فوراً د راوتلو سره سره متصل بغیر د تعلیم نه خوراک شروع کوي چکاک شروع کوي ګرځېدل شروع کوي مور پسې روانېدل شروع کوي وایي زه په دې باندې پوه شوم چې د محلونو نه نه استاد ورننوتی ده نه معلم نه دروازه شته نه کړکۍ شته نه ورسره موبایل او ټلیفون شته ده چې چا ټلیفون په ذریعه تعلیم ورکړی معلومیږي دا خبره چې دا د داسې یو ذات کار ده چې هغه ذات په دې باندې قادر ده چې د محلینو اندرون حیوان ته دقسې تعلیم ورکړي هغه ذات نه ده مګر رب ذوالجلال ده زما ورونو یو کوچي نه چا پوښتنه وکړله وایي ته د خدای وجود منې وایي او کوچي نه ته ویلی په کوم دلیل بأي دلیل کوچی ورته وایي ما د خدای وجود د اوښ د پچې نه معلوم کړی د اوښ د پچې نه مې معلوم کړی وایي څنګه عجیبه خبره ورته کوي دا کوچی ورته وایي البعرة تدل على البعير وآثار الأقدام تدل على المسير فالسماء ذات أبراج والأرض ذات فجاج كيف لا تدلان على اللطيف الخبير کوچی ورته وایي پچه دلالت په اوښ باندې کوي چې دې لاره باندې اوښ تېر شوی ده پچه پرتی دا دلیل د اوښ ده دا د پښو نشان وي دا دلیل د تلونکي ده چې دلته انسان تېر شوی ده نو چې پچه په اوښ باندې دلیل ګرځي فالسماء ذات ابراج دغه اسمان د لویو لویو برجونو خاوند او دا ځمکه د لویو روډونو خاوند ده کیف لا تدلان علی اللطیف الخبیر څنګه به په یو لوی باربین او خبردار ذات باندې دلالت ونه کړي علی کل حال مسله ودیږي ورونو عقیده به زموږ ستاسو دی چې الله موجود ده بیا به عقیده دی چې الله یو ده و الهکم اله واحد بیا به عقیده دی چې د تمامو تصرفاتو متصرف ذات الله د تمامو انقلاباتو منقلب ذات الله مړه کول ژوندي کول الله خندول او ژړول الله نظام دنیا کې چې څومره تغییر او انقلاب راولي دا څوک راولي الله دا به زموږ ستاسو عقیده وي خپل پیغمبر ورته ووایم هو شان دا ده هو ضمیر شان ده الله احد الله یو ده دا تفسیر د ضمیر شان ده الله صمد الله بنیاز ذات الله غیر محتاج ذات عبدالله ابن عباس بهترین تفسیر کوي وایي د صمد ترجمه دا ده چې ګېډه نه لري الذي لا جوف له الله هغه ذات ته چې ګېډه نه لري دا غم ټول ګېډې جوړ کړی ده د احتیاجي چې راوستې ده ټول ګېډې راوستې ده الله ګېډه نه لري نو محتاج ذات هم نه ده الله صمد الله غیر محتاج ذات ته لم یلد ولم یولد په دغه جمله کې رب ذوالجلال په درې قسمه خلقو باندې رد کوي مشرکین به ویل الملائکة بنات الله فرشتې دا د الله تعالی لورګانې دي دا د الله لورګانې دي یهود ویل قالت اليهود عزیر ابن الله یهودیان ویل عزیر د الله زوی ده نصارا ویل عیسی علیه السلام د الله زوی ده مشرکین ویل ملائکې د الله لورګانې دي الله په مشرکینو یهودو نصارا باندې رد کوي لم یلد الله د چا پلار نه ده الله نه څوک نه دي پیدا شوي لانتفاع المجانسه الله سره مجانس نشته ده ولم یولد الله د چا زوی نه ده لانتفاع الحدوث ځکه الله تعالی حادث ذات نه ده قدیم ده ولم یکن له الله سره نشته ده کفوا ساری شریک احد ورونو غواړم مختصر په ظاهر بیانم بیا دا صورت ختم او د په ظاهرو ته توجه غواړم د شیخ صاحب نه زموږ استاد محترم ده د بیادبي ډېره بخښنه غواړم زه غواړم چې دا صورت اخلاص لږ په ظاهر درته بیان کړم تاسو واورئ قسم ده زموږ حدیث لیکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړي نه واورېده یقرأ قل هو الله احد الفاظ عربي نه وایم چې وقت ډېر ونوځي یو سړي نه واورېده قل هو الله یې لوسته دا ځکه په ظاهر بیانوم چې هر چاته یاد ده نرو ښځو ځوانو زړو ټولو ته یاد ده قل هو الله احد سورت یې لوسته
فقال رسول الله ورته وجبت دغه سړي لپاره واجب شو. عرض وکړ یا رسول الله وما وجبت څه شی واجب شو؟ قال الجنه جنت. رسول الله فرمایي من قرأ قل هو الله احد كل يوم 100 مره څوک چې هره ورځ قل هو الله 100 کرته ووایي محا عنه ذنوب 50 سنه الله تعالی باندې 50 کلو صغائر ګناه معاف کی الا يكون عليه دين. یو صورت کې وینا معاف کی چې دین ور باندې قرضه باندې معاف کی الله تعالی دې 50 کلو ګناهونه معاف کی. ټیک دا دریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سره راغی و یا رسول الله انی احب هذه السوره و زد السوره سره مینکم. رسول الله ورته ان حبك اياها ادخلك الجنه. دغه صورت محبت به تا جنت ته داخلي. دغه صورت مینه به تا جنت ته داخلي. یو مجاهدینو تشکیل رسول الله ولېږه هغه باندې یو دلګي مشر مقرر کړ او هغه دلګي مشر به په هره ورځ قل هو الله احد صورت په منځلو کې دی. رسول الله باندې راپورټ وکړ. رسول الله ته راپورټ وکړ چې یا رسول الله دغه د مجاهدینو امیر موږ ته د دې امامت خوند راکړي خو هر مانځه کې صورت اخلاص فقط قل هو الله احد وایي دا نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پوښتنه ترېنه وکړله وایي ولې دا صورت وایي؟ وایي لأن فیها صفة الرحمن دې کې د الله صفات دي او زه د صورت سره مینه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي د دې صورت مینه به تا جنت ته داخلي. واورئ وروڼو رسول الله فرمایي من قرأ قل هو الله احد مره فكأنما قرأ ثلث القرآن. چا چې یو ځل ویلې لکه درېیمه حصه د قرآن یې چې لوستلی. چا چې 2 ځل ویلې لکه 2 حصې قرآن یې چې لوستلی. او چا چې 3 واره قل هو الله احد ولوسته فكأنما قرأ القرآن كله لکه ټول قرآن یې چې لوستلی. کله چې جلسې نه فارغ شي 3 وارې وایي ورونو قسم د رسول الله د فرمود مطابق ثواب فضلي د ټول قرآن سره برابر ده. فكأنما قرأ القرآن كله. زمونو واقعاتو کې راځي یو سړي خپل پلار ولیده مړ شوی و په جهنم کې و په اتکړیو کې و په عذابونو کې و د خدای په عظیم عذاب ګرفتار و. سبا یې بیا ولیده په جنتونو کې و دا پلار یې په خوب کې جنتونو کې ولیده. بچی پوښتنه کوي پلاره بېګا شپه په عذابونو کې وې او نن په جنتونو کې بېګا شپه په لوی تکلیف کې نن په خوندونو کې. دی ورته وایي و یقینا زه جهنمی یم زه د جهنمیانو په راجسټر کې وم. بېګا شپه یو سړی راغی او مقبرې ته یو سړی راغی 3 وارې قل هو الله احد صورت یې ولوسته او د قل هو الله احد صورت یې د ټولې مقبرې مړو ته وباخه. موږ جهنمیان مستحقین د جهنم را جمع شولو او د 3 وارې قل هو الله احد ثواب د صورت ثواب مونږ تقسیم کړ. ما ته پکې دومره حصه ورسېدله چې الله زه د جنت جهنم نه راویستلم جنت ته. زما ورونو اخري یو فضیلت یې درته وایم چې ستومانه نه شي. د رسول الله یوه بیبي وه. رسول الله ډېرې بیبیانې وې خو کشره بیبي ورونو حضرت عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعنهن. دا رسول الله باندې ډېره ګرانه وه او کشره بیبي وه. رسول الله د 50 کلو تقریبا دا د 7 کلو نکاح ورسره 9 کلو کې واده ورسره وشو او سخت محبت قلبي دې سره ډېر زیات. رسول الله صدیقې ته وایي یا عائشه لا تنامي حتى تعملي 4 اشیاء. صدیقې بیبي ویده نه شي ماخستن لمانځه نه وروسته چې څوک ورته 4 کارونه نه یې کړي. څه ورته وایو؟ صدیقې ویده نه شي چې څوک ورته ماخستن لمانځه نه وروسته 4 کارونه نه یې کړي. هغه ورته پیدا کړ و امي یا رسول الله د خدای پیغمبر مور او پلار ته قربان چې شی وکړم ماخستن لمانځه نه وروسته وایي چې څوک ورته تمام انبیا د ځان راضي کړي دي. تمام پیغمبران د ځان لپاره سفارشیان یې جوړ کړي یو او تمام مسلمانان نارینه او زنانه د ځان راضي کړي دي 2 او حج او عمره دې نه یې کړي او قرآن دې نه یې ختم کړی. بیا یې رامعات کړو. صدیقې بیبي ته وایي لا تنامي حتى تعملي 4 اشیاء. صدیقې ویده نه شي چې څوک ورته 4 کارونه نه یې کړي. خوبونه خو نه درځي که نه؟ صدیقې ویده نه شي چې څوک ورته 4 کاره نه یې کړي.
حتی چې تمام انبیا د ځان لپاره سفارشان شفاعت کوونکي نه یې ګرځولي او ټول مسلمانان نارینه او زنانه د ځانه راضي کړي دي خوشحاله کړي دي او حج او عمره دې نه یې کړي او قرآن دې نه یې ختم کړي مفصل لمانځنه وروسته ویده نشي صدیقه بیبي ورته وایي یا رسول الله مور او پلار له تا نه قربان زه خو په دغه کم ټیم کې دا څلور کارونه یې چا پلار هم نشي کولی حج او عمره د قرآن ختم تمام انبیا سفارشان مسلمانان راضي کول دا ډېر کم ټیم ده رسول الله ورته ساده ګوري ځان ساده مه جوړوه نبی کریم بهترینه خبره ورته کوي صدیقي اذا صلیت علی وعلی الانبیاء چې ما باندې د درود ویلې او په ټولو انبیاو باندې نو تمام انبیا د روز قیامت کې ځان لپاره سپارښتان شفاعت کوونکي جوړ کړل اسانه یو منټ کې او چې کله مسلمانانو نارینه او زنانو لپاره دعا د خیر وغوښتله نو ګویا داسې لکه ټول مسلمانان دي چې ځان راضي کړي واذا قرأت سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله شكرا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دا كلمات چې یو ځل وویلې فكأنما حججت واعتمرت لك حج عمره دې او ورته اذا قرات قل هو الله احد 3 مرات چې کله دې قل هو الله احد سورت 3 وارې ورسته فكأنما ختمت القرآن ګویا لکه تا چې قرآن ختم کړی ټیک ده ورونو الله تعالی دې موږ تاسو ته د دې سورت دائما اجر تلاوت توفیق را نصیب کړي قل اعوذ برب الفلق ورونو شان نزول بیان مختصر غونته ترجمه او تفسیر بیا کوم او لږ ساده کوم په شر حاصلین اذا حاصل شان نزول واوري رسول الله باندې کوډي وشو دا کوډي حقیقت لري حقیقت دا معنی دا یو بیماری ده او اثر کوي تاثیر په انسان کې کوي حتی امام شافعي سے په دې باندې قائل ده چې کوډي انقلاب په حقایقو کې راوستي شي یعنی انسان نه خرم جوړوي شي انقلاب په حقایقو کې راوستي شي على كل حال کوډي شته ده سحر شته مؤثر هم ده اثر هم کوي سړی بیماری هم نور خانه پکې ځم رسول الله باندې کوډي وشو ډېر اعتراضات چې کوډي بیا څه صرف رسول الله ته عام تکلیف دا پیدا کړو یو کار به کړو د رسول الله په خیال کې بداو چې دا کار مانه ده کړی یو کار به نو کړی رسول الله ګمان بداو چې دا کار ما کړی دا یو بیماری ورته پیدا شو بالکل معلومات نه ورته کېدل ورونو په سیمه کې یو خبره درته کوم د تعویذګر مولایان د خاپیري د دروغ او رښتیا دا وایي پلاني تعویذ کړی دا کړی زما دې په دغه قرآن قسم چې دا علم مسله ټیک زموږ شیخ صاحب ناست علما ناست بیا یې وایي تعویذګر مولای پلاني تعویذ کړی داسې یې کړي داسې یې کړي دا یې کړي خاپیري وایي زما دې په خدای قسمي چې پیري سره علم غیب نشته انسان سره علم غیب نشته رسول الله سره علم غیب نو ټیک دا ورونو رسول الله باندې کوډي وشو سحر باندې وشو بیماری که خود بیماری پته نه ورته لګېده الله جبرائیل او میکائیل راولېږه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د بیماری معلومات ورکړه پیغمبر علیه السلام ویده و چې کله خوب نه راجګ شو صدیقې ته وایي عایشې ان الله قد افتاني فيما استفتيته الله ما ته معلومات د خپلې بیمارۍ کې راکړه وجاءني رجلان تفسیر مظهري لیکلي دي دوه کسان ما ته راغله یو مې سر ته کېناسته یو خو ته یو جبرائیل و بل میکائیل دا یو ورته وایي ما وجع الرجل د دې سړي څه تکلیف ده دا بل ورته وایي قال مطبوب مسحور ده سحر ورباندې شوی ده دا بل ورته وایي من طبه چا ورباندې سحر کړی ده او بل ورته وایي لبید ابن عصم الیهودي لبید ورباندې یهودي ورباندې سحر کړی ده قال في ماذا فچشکی ورباندې کړی قال في مشت ومشوطة وجف طلعت ذکر ګومنځه کې د ګومنځې په ویښتانو کې او په وچه لره خجله کې دې کې ورباندې ګوډې شوي وایي کوم ځای کې ده وایي پیبیرې زروان ځای کې ده اکویي کې ده نبي علیه السلام ځان سره صحابه کرام اوچت کړل الله معلومات ورکړي چې ورغی او کوهي ته
کوهي کې ګوري لاندې تعویض ایښی و 11 غوټې ورکړې شوې وې پاس ورباندې کاڼی و او اوبه یې داسې ګرځولې وې لکه د نوکریزو نه ټول داسې رنګ متغیر و نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا سورتونه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل قل اعوذ برب الفلق یو آیات یوه غوټه به خلاصوله بدن کې به لږ سپکوالی راته من شر ما خلق بله غوټه به خلاصه کړه رسول الله بدن مبارک به نور سپک شو دا 11 آیاتونه الله را نازل کړه دا 11 غوټې د سحر ختمه کړې ګویا رسول الله داسې بدن مبارک سپک شو که نه تا ویلې چې چا په رسۍ تړلی د رسۍ نه ګلاب شو على كل حال د سحر لوی علامات دی د انسان پښې سوځي نس یې خوږېږي بعد الزوال پکې خفګانې پریشانې دماغ باندې بوج وي اقارب نه نفرت پیدا کوي یفرقون به بین المرء وزوجه على كل حال رسول الله صلی الله علیه وسلم د 11 آیاتونه ویلي د سحر غوټې ختمې کړې الله دا سورتونه دواړه را نازل کړل قل پیغمبر ورته ووایه اعوذ فنا غواړم برب الفلق په رب د فلق باندې لنډه ترجمه وکړئ تاسو خو ټول طالبان دی دلته تحقیق ډېر زیات ده خو نیکو برب الفلق په رب د سبا باندې هغه سبا چې پیدا کېږي وروسته د شپې نه شپه چوده شي سبا ترې نه پیدا شي قل پیغمبر ورته اعوذ فنا غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې هغه سبا چې پیدا کېږي وروسته د شپې نه او تخصیص د سبا یې ولې وکړه شپه چې ختمه شي سبا راشي او تغییر راشي د تیارې نه رڼا ته دقسې رسول الله باندې یو تغییر د حال راغی الله خالق ذات ته خالق الصحاب بالماء وريش چودهی اوبه ترې راوباسي فالق الارض بالعیون ځمکه چودهی چینې ترې راوباسي فالق الارحام بالاولاد دا د ښځو ارحام مرچنداني رحمونه چودهی بچي ترې راوباسي الله خالق ذات ته قل پیغمبر ورته ووایه اعوذ پناه غواړم برب الفلق په رب د سبا باندې ووایه پناه غواړم من شر ما کلمه د ما کې عموم ده له شر د هر هغه شي نه خلقه چې الله پیدا کړي بس الله چې څومره شري مخلوق پیدا کړی دی ټولو نه پناه غواړم تخصیص ده ومن شر غاسق ووایه پیغمبر پناه غواړم له شر د شپې تیارې نه اذا وقبه اذا اظلمه چې کله تیاره شي ورونه د تخصیص د شپې الله ولې وکړ اکثر دا غمونه چې پیدا کېږي په چا کې په شپه کې غل چې غلا ته اراده وکړي شپه کې یو خونکار چې خون کوي په شپه کې خلک چې څومره غویلي او نارواوې کوي په چا کې کوي په شپه کې ځکه دا غمونه په شپه کې ډېر پیدا کېږي زما ورم رسول الله یو حدیث د شیخ صاحب مبارک محترم ناست رسول الله و اذا کان جرح اللیل چې کله اول د شپې سي د ماښام ټیم نبی علیه السلام یې لوښي بند کړي د مشکونو خولې د یو ساعت دپاره وتړئ دروازې فورې کوي ماشومان کورونو ته نه باسئ یا الله نور مخلوق دې تېږي د شریر مخلوق تېري نو ځکه یې تخصیص د شپې وکړ ورته ووایه پیغمبر پناه غواړم من شر النفاسات د شر د پوکی کوونکو نه بالعقد په غوټو د سحر کې یا څه موصوف نفوس ده یا د لبید لورګانو دا کار کړی ځکه نفاسات مؤنث راوړي ومن شر حاسد پیغمبر ووایه پناه غواړم له شر د کینهګر نه اذا حسده چې کله اظهار د کینې وکړي ورونه دغه ځای کې لږ ایسارۍ هم درته له شر د کینهګر نه اذا حسده چې کله اظهار د کینې وکړي که چاته خوب ورځي توجه وکړي دغه کې به لږ پیدا عامه شي کینه کینه دې ته ویله که دې مولوي صاحب سره زه کینه ساتم چې الله علم ورکړی ده یو مسلمان د بل مسلمان سره یوه خور د بلې خور سره دې ته کینه وایي دا کبائر ډېر زیات دي خو په دې ټولو ګناهونو کې تخصیص د حسد ولې وکړ دا د کینې تخصیص الله ولې وکړو واورئ قسم ده اولترینه ګناه چې ځمکې اسمانونو کې شوې ده حسد شوی ده څه ویلي اولترینه ګناه اسمان کې زنا نه ده شوې اولترینه ګناه دروغ نه دي ویل شوي رشوت نه ده شوی اولترینه ګناه په زمین او په اسمان کې څه شوی ده حسد شوی ده اسمان کې حسد شیطان دی آدم علیه السلام سره وکړه
الله ورته اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس ټول سجده وکړه. ابلیس حسد وکړ، خلقتني من نار وخلقته من طين، کینه یې وساتله آدم علیه السلام سره. ورونه واورئ، الله نتیجه د حسد دا وګرځوله چې شیطان د فرشتو استازو ډېر عبادت کوونکی و، په زرګونو کاله د الله عبادت کړی، جهنمي وګرځېده، لعنتي وګرځېده، الله د خپل دربار نه لرې کړ، تمام عمر د لعنت مستحق وګرځېده. حسد یې وکړه. او په ځمکه کې اولترینه ګناه حسد شوې ده. قابل د حابل سره کینه وساتله. قابل ورته ویل زه د خپله ښایسته خور د حابل په بدرنګې خور باندې نه بدلوم. حسد یې وکړ، نتیجه یې دا شوله قابل راجع شو، د خپل ورور حابل یې مړ کړ. تر قیامته پورې چې څومره قتلونه کېږي ورونو، د حسد د وجې نه قابل د هر قتل په ګناه کې شریک دی. زما ورونو، الله تعالی دې موږ تاسو د حسد نه وساتي. زه دوه وعیده درته بیانوم او یو دوه نکتې پکې بیانوم، بیا دا هم ختموم. حسد سخته ګناه ده او ډېر حسد په انسانانو کې ده. بیا په انسانانو کې علماو کې ډېر زیات ده. اتفق علی الله یتفقها. په ښځو کې هم ډېر زیاته ده بیماري. نن سبا په ټولو کې بیا په پښتنو کې علی العموم ډېر زیات ده. ورونه واورئ، اولترینه ګناه په اسمانونو ځمکو کې حسد او نقصان یې دا درته ښیي. قسم ده د رسول الله فرمایي چې شب برات کې الله تعالی شب برات کې الله د ټول کال فیصلې لیکي، تقدیر سنوي ورته وایي. شب برات کې الله د ټول کال د مخلوق د فیصلې لیکي راجسترو کې، او الله اعلان عام کوي چې ټولو ته بخښنه وکړي، خو څلورو کسانو ته مه لیکي. یو کینهګر ته حتی یصطلحا چې څو فرې موافقه نه کړي، کینهګر ته بخښنه مه کوئ. یو او رسول الله فرمایل حسد تأکل الحسنات، دا حسد نیک اعمال داسې ختموي کما تأکل النار الحطب، لکه اور ته چې وچ خاشاک وراچي، دقسې د انسان د حسنات د لمونځونه او تلاوتونه ختمېږي د حسد د وجې نه. مخکې به خلکو د شیطان نه پوښتنې کولې، دا ولې ټولې ختموم. بني اسرائیلو کې یو سړی شیطان ته راغی، پوښتنه یې وکړه. شیطان ته یو دینداره سړی راغی، وایي ما ته داسې عمل وښیه چې ستا په شان جوړ شي. چارې ترېنه چې زده کوم، څه یې ورته ویلي؟ وایي ما ته داسې شی عمل وښیه چې زه هغه عمل وکړم حتی اکونو مثلکه چې ستا په شان شیطان رانه جوړ شي. شیطان ورته وایي دا تپوس خو ما نه تر اوسه پورې چا نه و کړی. وایي ما ته خوند راکړي چې زه یو شیطان یو خبیث اعظم رانه جوړ شي تا ماته. اخر شیطان یې مجبور کړ. شیطان ورته وایي دوه کارونه کوه، دوه کارونه بیا به زما په شان جوړ شي، دوه عملونه کوه بیا به زما په شان شیطان درنه جوړ شي. خو زما ستا فرق به دی چې زه به جیني شیطان یم، ته به انسي شیطان. ورونه واورئ، څه یې ورته ویلي؟ دوه کاره کوه، دوه ګناهونه. لا تبالي بالصلات، د لمانځه پروا مه ساته، لمونځونه قضا کوه، بې لمانځه ځان نه جوړ کړه. او دویم لا تبالي بالحلف کاذبه، په قسمونو پروا مه کوه، په دروغو قسمونه کوه. قسم خور بالماضي او قسم خوري کوه، بیا به الله تعالی زما په شان شیطان درنه جوړ کړي. کتابونو لیکلي چې سړی په رښتیاو باندې ډېر قسمونه کوي، رزق یې تنګېږي، او چې سړی په دروغو باندې ډېر قسمونه کوي، قبر یې تنګېږي. یو دویم شیطان ته یو سړی راغی، یو عجیب پوښتنه ترېنه کوي ورونو، وایي ما ته داسې عمل وښیه که نه چې الله ته ډېر مبغوظ وي، تا ته ډېر محبوب وي. څه ویل؟ وایي ما ته داسې عمل وښیه چې الله ته ډېر مبغوظ وي او تا ته ډېر محبوب وي، تا ته ښه الله ته ډېر بد وي. شیطان ورته وایي لا تقل انا فتصیرو که انا، وایي داسې مه وایه چې زه یم، کبر مه کوه، بیا به داسې ذلیل او لعنتي او خبیث او د خدای د رحمت نه لرې وګرځې لکه زه چې. لا تقل انا فتصیرو که انا، ځان ته مه وایه چې زه یم، بیا به داسې وګرځې لکه زه. هغه پښتو شعر هم د خدای دې وکړي چې موږ د اشرف غني شعر ته جوړ نه ځي. صحیح ده؟ او پښتو کې یو شعر وایي که نه، که زه وایم چې زه یم، که زه وایم چې زه یم، غواړم چې د اشرف غني دې جوړ نه ځي. هغه یو دا شعر ویلی دی، که زه وایم چې زه یم او ته وایې چې زه یم، نه به ته یې نه به زه یم.
که زه وایم چې زه یم او ته وایې چې زه یم نه به ته یې نه به زه یم او که ته وایې چې ته یې او زه وایم چې ته یې هم به ته یې هم به زه یم نو شیطان ورته وایي داسې مه وایه چې زه یم کبر او غرور مه کوه علي صاحب وایي انسان ته کبر په کار نه ده انسان خو ټول د ګندګیو نه ډک ده تاسو په دې پوهېږئ چې دا موږ د ګندګیو نه ډک یو دا د انسان ذات دا د ګندګیو نه ډک ده پزه کې ګندګي خولې کې لاړې ګندګي سینه کې بلغم ګندګي ګیډه کې مواد ګندګي اول د مردار نه پیدا اخره مرداره چې سړی مړ شي په دا وسه کې 3 ورځې پرېږدي د بګر سپي ترې نه تښتي بوی کوي وما بینهما تحمل الخبث په مابین کې هم ځان سره ګندګي ګرځوي نو علي صاحب انسان ولې تکبر وکړي شیطان ورته وایي تکبر مه کوه داسې مه وایه چې زه یم بیا به داسې وګرځې لکه زه چې یم ورونو شیخ صاحب محترم ناسته تفسیر کبیر لیکلی دی وایي ورځ شیطان فرعون ته راغی اخري دا خبره کوم دا صورت شیطان وایي فرعون ته راغی دروازه یې ورته وټکوله فرعون ورته وایي من دق الباب دروازه چا وټکوله هغه ورته ته څنګه خدای چې دروازې نه اخوا هم سړی نه پېژني بهرحال ورته راووت ډېرې خبرې وشولې اخر د فرعون شیطان یو پوښتنه کوي وایي زما د خدای دعوه کړې ده ته هم پوهېږې زم چې زه خدای نه یم هسې یو سرکوزه یم او تا به د الله مخالفت وکړ ته هم خدای نه یې زه هم خدای نه یم ته هم خبیث شیطان یم زه هم خبیث فرعون یم خدا راته ووایي چې د خدای په مخلوق کې په مخلوق خدا کې زما او ستا نه بدتر څوک شته که نه شته شیطان ورته وایي او زما او ستا نه بدتر مخلوق الحاسد کینهګر انسان صحیح او ورونه پیدا یې راته وښیي د حسد کې څو حروف دي 3 ح سینه دال ح تشه ده که ډکه تشه ده تش ده که ډک وای بیا به شین و دال تش ده که ډک وای بیا به زال و 3 واړه حروف یې تش دي دې ته مهمله حروف ویلی شي اشاره دې خبر ده کوي چې څوک چا سره کینه ساتي تش پکې وځي نه دنیا کې پیدا شته ده نه آخرت کې دنیا کې د خدای په عظیم قهر ککړي زړه خوري ورته چې د سړي ته ولې الله علم ورکړی ولې مال یې ورکړی ولې ژوند له مانه ښه ده په آخرت کې د خدای د پلار بیړۍ مقابله ده او د حسد د ابجدو په لحاظ سره چې جمع کړو علما باندې پوهېږي 2 اویا جوړېږي ح اته ده سین شپېته ده او دال 4 د ابجد هو اته 4 شپېته اته ح اته سین شپېته او دال 4 اته شپېته 4 2 اویا جوړېږي رسول الله فرمایي زما او د بني اسرائیل 2 اویا فریقو زما امت به 3 اویا فرقې جوړېږي کلهم فی النار ټول به جهنمیان وي الا واحده دا 2 اویا فرقې ټولې د حسد نه پیدا شوي الله تعالی دې موږ تاسو د حسد نه وساتي اخري کې یوه وعده نه کوي بهترین مجلس ته د قرآن یوه وعده را سره وکړي که څوک هم چا سره کینه ساته کینه یې وي یا کورونو کې خویندو کینې وي یا د تاسو کینه وي یا بدې وي راځئ لله نه ختموي د قرآن دپاره راځئ څوک څوک به ختم کړي راځئ دا وعده وکړي چې دا قرآن د شاهد وي چې صرف د الله لپاره خیر ده که پښتو ختمېږي ترکیبات ختمېږي او ختم دی چې کمزوری کېږي لله حسد ختم کړي صحیح ده ورونو قسم د الله محسنات ختموي الله مو تبلیغ و تدریس و تلاوت و ذکرونه نوافل دا ټول ختمې د رسول الله د فرمود مطابق الله تعالی دې موږ تاسو د حسد نه وساتي قل اعوذ برب الناس قل پیغمبر ورته ووایه اعوذ پناه غواړم برب الناس په رب د خلکو باندې ملک الناس چې بادشاه د خلکو ده اله الناس چې معبود د خلکو ده من شر الوسواس پناه غواړم له شر د وسوسې اچوونکي نه الخناس چې تښتېدونکی ده لږې سارېږم دا د شیطان 2 صفته دي وروڼو وسواس دا وسوسې اچي شیطان چې څوک هم ګمراه کوي په کوتکو په ټوپکې نه وهي وسوسه اچي ټیک ده او وسوسې په مختلفو شکلونو کې وي ټیک ده مختلف بزرګ ته د بزرګۍ په شکل کې راځي عالم ته د علم په شکل کې خطا کوي امین ته د امین لوپر ته د لوپر په شکل کې راځي غالبا معاویه رضی الله تعالی عنه تهجد قضا شو تهجد شیطان ترېنه قضا کړ سبا یې ډېر صدقات وکړل بله شپه چې وشو که نه ورغی خپله دا شیطان ورغی معاویه صاحب یې راجګ کړ ورته وایي ته څوک یې ځوان وایي زه شیطان یم وایي تا څنګه تا په عمر کې د خیر کار نه ده کړی که نه
وایي ځکه مې د خیر کار وکړه پرون مې تهجد درنه قضا کړي تا دومره صدقات وکړه چې په لسګونو ثواب الله درکړي نن غواړم که داسې بیا درنه قضا کړم بیا صدقات وکړي بیا ثواب الله زیات درکړي یو بزرګو دیوال یو سپین ږیره دیوال لاندې ناست دیوال کوږ ابن جوزي لیکلي دي دیوال کوږ فورا سپین ږیرې ته ویل دې خوا شه دیوال راغورځي چې را دې خوا شو که نه دیوال اختیار راوغورځېده صحیح ده سپین ږیره ورته وایي ته څوک یې الله تعالی دې تا ته جزای خیر درکړي ته څوک یې وایي زه خو شیطان یم وایي تا څنګه د خیر کار وکړه وایي نه که د دیوال لاندې شوی بیا شهید کېدې د رسول الله د فرمود مطابق صاحب الهدف دا هم شهید چې شهادت مرتبه درته میلاو نشي شیطان وسواس هم د ورونو وسوسې اچوي خو چې کله انسان ذکر شروع کړي بیا خناس ده خناس معنا الفار عن الذكر والأذان والقرآن ذكر نتختي لا إله إلا الله أذان نتختي الله أكبر أو القرآن تلاوتنا شيطان شو أعماله نتختي دريونا ذكر أذان قرآن لا ديوي شيطان قبل الذكر وسواس ده أو بعد الذكر خناس ده شيطان قبل الأذان وسواس ده بعد الأذان ده خناس ده شيطان قبل مجلس القرآن وسواس ده وبعد مجلس القرآن يا خناس ده من شر الوسواس ده أيوة خبر أولو دين وجه پناه وړ دا شیطان کتابونه لیکي دوه مثال لري یو د غله مثال لري چې رښتیا وایي غل کومې کمرې ته ورځي چې کومه کمره کې مال وي سرمایه وي که نه سره زره سپین زره څوک به ثابته نه کړي چې غل د طالب کمرې ته ورغلی مدرسې ته ځکه یو جلوس چیني پرته یو سرنډر فروتي غلط غل نه ورځي صحیح ده غل هغه کمرې ته ورځي چې کومه کمره کې سره زره سپین زر وي شیطان هم هغه چا ته ورځي چې کومه سینه کې اعمال صالحه لوپر سړي سره ډېر شیطان یې بېدین او کافر او ګمراه بدعمله سره ډېر شیطان نه ورځي هغه هسې ملګری ده شیطان صالحینو ته ورځي چې سینو کې اعمال او اخلاق او دویم کتابونه لیکي دا شیطان داسې مثال لري لکه د کوچانو سپی څوک دا سپیو کې بدتر سپی د چا وي کوچانو سپی دا نه په چغه منې کېږي نه په پرې منې کېږي چې څوک پر د مالک ورباندې خبر کړی ما چاته ویلي مانه موږ وارث صاحب خدای وبخښي د سپیو نه ډېر ډارېده ما ورته د پلاره سمن بکمن عمیون ورباندې وایي وایي والله بعضې داسې سپي دي چې سمن بکمن ته د پرېم نه دي په سمن کې خوله د راجې بکمن کې د خولې نه نو رښتیا د دې کوچانو سپی سمن بکمن عمیون ته سړی نه پرېږدي د هغه واحدترین علاج دا ده چې مالک ورباندې راخبرې ښه نو شیطان داسې نه لکه د کوچانو سپی الله ورباندې راخبرې ووایه پناه غواړم من شر الوسواس له شر د وسوسې اچوونکي نه الخناس تښتېدونکی الذي هغه شیطان یوسوسو چې وسوسه اچوي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې من الجنة چې د پیریانو نه ده والناس د انسانانو ده اخري یوه نکته وایم د قرآن شروع په بې سره سوی بسم الله الرحمن الرحیم بې سره او اخري ټکی د قرآن په دا لکونو ټکو کې اخري ټکی سین ده څه شی ده سین ده اول ټکی بیر د بیو سین چې سره یو ځای شي معنا بس اشاره دې خبرې ته من قرأ القرآن وعمل بما فيه چا چې قرآن ولوسته او د قرآن په احکامو باندې عمل وکړ قرآن یې ځان دپاره عین وګرځو قرآن یې ځان دپاره قانون وګرځو قرآن سره تعلق برابر کړو قرآن یې ځان دپاره د دنیا او د آخرت د نجات ذریعه وګرځوله بس همدغه قرآن کافي ده لسعادت الدارین د دنیا او د آخرت د کامیابۍ د سعادت دپاره الله تعالی دې زموږ ستاسو تعلق د قرآن سره پیدا کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین